بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني إذا دویم فصل له د باب ما یجب فيه الزکات نا صحیح پکم شي کی زکات واجب دی پکم کې نه دی دا وینا نور تسیاسل اول فصل کی ذکر شوی وی عن علي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخيل والرقيق. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ما عفو کړی دا یعنی شریعت عفو کړی د زی بیانوما عن الخيل چې اسونو کې زکات نشته. امام سے بنس خو اس کې زکات ہو کنه اختلاف تر شوی خو امام سے دا طرف جواب کیږي د خیل مراد د سواری ولا استغی کې زکات نشته صحیح ده. نور امامان وی مطلقاً پاسونو کې زکات نشته اور رقیقی غلام کم زکات نشته دی. هغه غلام چې د خدمت د باره کې تجارت د باره غلامی به مال تجارت د باره حل پکې زکات دی. فهات سرقه الرقتی نتا سراوړي زکات د چاندي زکات څنګه دی نو 200 درهم یې حساب دی مونږ ویلی ولکه برګورې ټول او د دینه 52 تولی چاندي جوړیږي نو کچری د دینه کم وي 200 درهمونه 52 تولی چاندي نبی باب کی زکات نه به چې کله 200 درهم شي نو بس به 40 روپۍ زکات دی په څلوي خوږي وا نو باتیاو کې دوا او په 200 کې به 15 نو نصیب څه ورځه به من کل 40 درهمن د هر څلوي درهمونه درهمن یو درهم وي وليس في 90 و100 شيء او نبوي په 190 کې څم فاذا بلغت 200 کله چې ورسیږي 200 د ففيها 5 دراهم. وفي روايه لابي داود عن الحارث العاوري عن علي رضي الله تعالى عنه قال زهير فرمای راوی دی چې د حضرت علی کوم روایت کوي زما ګمان دار چې دا حدیث موقوف نه دی حضرت علی باندې رضی الله تعالی عنہ بلکې دای بیانې د نبی صلی الله علیه وسلم د طرفه عن النبي صلی الله علیه وسلم نا اغه بیان زما دا ګمان دی انه قال نبی علیہ السلام فرمایي هات رب العشر تاسو راوړی د لسمی سلورما الکه د لسمی هيسي لسمی سه بلسو کی څو یو وی لسو کی یو او داغه سلورما به ایو چې به څلور ځکه نو څلور ختمه دي جوړیږي من کل 40 درهم دهر څلوي خونه درهمونه یو درهم وليس عليكم شيء حتى تتم 200 درهم. البته نصاب به ضروری وي زکات ادا کولو مقدار دار چې بچلوي خوږي یو روپۍ دا خدای له نصاب خو برابر شوی کنه وليس عليكم شيء پتا سم نشته تر دې چې حتى تتم برش 200 درهم 200 درهم فإن كانت 200 درهم کله چې 200 درهم شي ففيها 5 دراهم 5 دراهم بګیدي فما زاد فعلى حساب ذلك به چې دې نزيد شي به دغه حساب سره دي. څه مطلب برګوري زمونږ د امام ابراهيم الله راي دا چې د 200 درهم نزيد شي 15 لس شل 15 دیر شي او کم څلوي پوری مکه 15 دراهم دی اور بګی نشته ها چې 200 څلوي شي اوس به بګي وبل شي مطلب د مینس کې دې تکسر وای دي کې نشته. او د صاحبین اور ایدا او د نور ایمو دا چې به کې یو درهم به زیات شو په 200 باندې نو 200 کې 15 په یو کې به څلوي ختمه ایسا په 200 کې 200 ختمه 202 کې 200 ختمه ایسیګا 200 کې خپل 15 او بلغه 2 کې هر یو کې بیل څلوي ختمه ویږي فبه حساب ذلک دا معنا ده. او دا د جمهور علماو یعنی زمونږ د صاحبینو او د جمهور علماو دلیل هم دی څه وایي فما زاد فعلى حساب ذلك او فتوم دا نه په مسلک کې د صاحبینو په قول معنی ده پوه شولې کنه هغه چا سره چاندي د 52 تولې نه زیات شولا بس حساب به لګي چې وخت وربي به تیوبا سیدا نه د چی څلوي خو درهم وزن لا څو پورې نه برابر شوی ترغه بنه. وفي الغنم يوب بزو غړو بزو کې فی کل 40 شاتن بر څلوي خو کیوا بزدا الى 20 و 100 تر 120 پوری
فإذا زادت واحدة کله چې زید شي یوم فشاتان دو شات به وی الی 200 تر 200 پورې. فإذا زادت فثلاث شیاء نور قسم مخکې کړي او اول فصل کې چې کله زید شي نو بس به په 200 باندې زید شي به درې وي تر الی 300 پورې. فإذا زادت على 300 بس به ففي كل 100 شاة فارسلوا کی ودا. فإن لم تكن إلا 39 کچری چا سره یو نو مگر یو کم سلوی خو نه حدیرش نو نصاب خو نه دی کنه نو فلیس علیک فیها شیء پتا باندې سم نه دی لازم. وفي البقري او غاګانو کې مونږ ویلیو پدیر شو کې یو طبيعه ده او په سلوی خو کې یو مسنه ده. وفي البقري في كل 30 تبيع هر سلوی خو دیر غاګانو کې به یو طبيعه وي. طبيعه غواته ویل کېږي هغه سخیته یو کالو مری او دیم کې ګټ شوی. وفي الاربعين او چې کله غاګانې سلوی شي نو مسنه بده کې مسنه وی چې 2 کالو مری دسخي دریم کې ګټ شوی. وليس على العوامل شيء او کوم چې عوامل وی باغې څه نشته ما تاسو ویلو غاګانی او کګړي بزيدي ګړي بزي خونه او ګوخان دي ټول درې قسم دي ویلې مو کنه. یو قسم غاګانی هغه دي چې تجارت د بریغي کې به تعداد نشته بس نصاب ته وګوري چې د دیو قیمت 52 تولې چاندي ترسي یا نور روپۍ د ورسره دي ټولې غړي وړي کې 52 تولې چاندي کوم قیمت د غنن سما تقریبا 1.5 لک روپۍ دي. نو کچا سره تجارتي غوا ا دې 1.5 لک روپو نه زیاته و دي کې بزکاتی یو غوام و یا 1 لک روپو خو 500 روپۍ وي زکات به ور کوي د تجارتي شو. زم نمبر هغه د چکار مار د بارے ساتلی قلبه پی کوي او خان دی او جنبل زده به سامانونه وړي سانډای ساتلې د چپیوړي راوړي نه دې کی څم نشتا. او دریم نمبر د نسل چې تولو د بارے ساتلی دي هغه دلته دغه بیان دی دا چې کله دې شو او تلويخي د قصاله ده برحال ولی سال العوامل عوامل چې عمل کون کې قلبه ملبه پی کې سبق نشتا. وان معاذ النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه الى اليمن هر کله چې نبی عليه السلام دا متوجي کو یمن ته لګلو یمن ته امر او توکلو اي خذ من البقر شاخلا من البقره د اواغانو من كل 30 تبعا هر سلوي هر دیر شو کې یو تبي نروي سخي او تبياتن يخذوي. ومن كل 40 مسنه رواه داود والترمذي والنسائي والدارمي. وعن انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتدي في الصدقه كمانعها. وليس څوک چې زکات نه ورکوي څنګه ګناګاری د غشن کم کس چې زکات را ټوله یو زید تر اخلي زید د زکات ورکون ګنا زکات کم کیږي اخلي زید یا کمزور سروي کیږي او خطر لري داسې ګناګار دي څوک چې زکات نه ورکوي ګناګار المانع کمالي المعتدي في الصدقات څوک چې په زکات حاصل اصولي کې زیته کوي دا بداسي ګناګاری کې کمانه آیا څوک چې زکات نه ادا کوي ځکه د په وجمانه به سبا خلک زکات نه ادا کوي پټي نو سبب دا جوړ شي نغب شان ګناي شو. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب ولا تمر صدقه حتى يبلغ 5 وسق. دا اختلاف په مخ ذکر کړو ما ته لګ برو ګوري مونږ ویلیو دا کوم فصل چې دی زمونږ د امام صاحب رحم الله راي په کې دا چې فصل لګ یو کډیر وی دي کې او شر یا نصف او شر لازم دی ویلیو کنه لګ یو کو ډیر وی به دام پکې نه د ضروري چې دا سی فصل دی چې غيو کاله پوری خرابېږي نه ورو پاتې کیږي نه پکې مقدار شته چې دومره دی او نه پکې دا ضروری ده چې د سی فصل دی چې غيو کاله پوری پاتې کیږي لکه غنم وربشي. او د صاحبانو سره د نور ائمه ورای دا چې دواړه شي نه ضروری دي. یو دا چې 15 وسخو ته ورسیږي کم از کم 15 وسخو بیانم کړي موږ 100 کیلو جوړیږي قسم کړي یو دا شو کنه. او دویم دا چې د سی فصل چې غيو کال پوری بغیر څه د حرج نه روغ پاتې کیږي خرابېږي نه د سی فصل به. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب نشتري بدانو کی
ولا تمرن نه په کجوري کې صدقه حتی يبلغ 5 وسق تر څو چې 2 وسق شي انځه نه دا دلیل چې د بقایا ایمو د پاره ها وایلګه پدې مخي راځي مخي اختلاف دير شوي والمسند طلحة قال عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال موسى بن طلحة بيدها رحمه الله دوي من سرى معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كتابه چې النبي عليه الصلاة والسلام لیکلو بکی دته لیکلو أنه قال غي كذا خبره إنما أمروا أن يأخذ الصدقة نبي عليه السلام حضرت معاذ تامر كي أخلى صدقة من الحنطة والشعير غنم يخلى وربش يخلى زبيب يخلى انګورنا والتمر يودو قجور يخلى على كده دي مطلب دا نه دي چې صرف دغه کی زکات شته ولې نه ورو کې نشته او شر نشته دغه وخت صرف دغه فصلونه خلکو کړل څه کې او د سیلي کېدو بيدا عن موسى بن طلحة كشري عندنا كتاب معاذ بن جبل جمله معترضه شي اور ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونبي حديث مرسل څنګه چې دم لیکلي مرسل حدیث کو پیژنې کنه شرابي تابعي چې صحابي بری دي یعنی د سند اخیره کې کمراوي دی هغه ورځيږي او کنه عمدار راجح هم دکا او کنه د شي چې من ته حضرت معاذ بیان کړی دی ولیکل امراسشتري او به غد نبی صلی الله علیه وسلم نه بیان کولو به حدیث مرسل نه کوم متصل وي وري عن عتاب بن اسيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في زكاه الكروم نبی صلی الله علیه وسلم د انګورو په زکات کې ویلي څه انها تخرس كما تخرس النخل ثم تؤدى زکاته زبيبا كما تؤدى زکات النخل تمر الاكبر وبري ولسه هغه قسم نه ځان بوي کو يهود چې کله نبی صلی الله علیه وسلم د خبر نوې سل کنه او غلبه په حاصل کړل ناول کې مل تابات کړه سید تاسو سیږي خدا کوم فصل له دا پټی دي دا کوي امنګ له فصل بزمنګي تاسو له کینیم درکوي اڅي حساب کتابي ور سره خبره پیږي دا وو بزین کې د څه و چې ګور ازمکې منګي کړو او دی مونږ نه پکې نیمه حصہ اخلي یا ډیر لګا اخلي ناراضي د ذکر وو کوچی د دیو کم زکات راټولون کې دي چې هغه راضي کړي نه مخکې به منګه څه پټو ادا وته جایز کار کې د خپل معلوم دی ورانه دي نبی اسلام د شکایت شو هغه دا قصه وکړه دا مسله او د ذکر کړه چې د څه کوي د بخیدلو نه مخکې به د انګورو باغونو باندې ګرځي اندازه کوون کې ځان سره ماهر ګرځوي چې هغه وایي چې په دې باغ کې به دومره انګور کېږي او زمون د مالی غنی د بیت المال به کې دومره یې صحیح بیت المال وایي په زکات وایي او شر او په دومره یې بس به کې دیو کومولو که زه ته خپل کاری دې موږ بقا پاک راکړي تاسو راسي کنه دې ته ویل کې اندازه به د اندازې ولا د کوم حکم بعضي ائمه دي واجب وي اندازه کول واجب دي موږ حنا په بنز باندې جایز حکم دی کولای شي بعضي منی نه بالکل تاسو پوه شئ نو ورپسې حدیث دې معنی کې پوه شئ ورپسې کوم حدیث بغي به مور سګوره انما تخرسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زکات د انګورو کې فرمایلی انما تخرسو پدې کې با انها تخرسو دې به اندازه لګي کما تخرسو النخل لګ څنګه چې د قجرو لګي قجرو هم لګیدل او به د اندازې موافق د زکات تخصل کېدل ثم تؤدى زکات او به د انګورو زکات ادا کیږي زبيبا د په تاسې سره د لګاتار لنډه څنګه صحیح دی ټیک شو نو زبیب په زکات کې اخلو هغه وچ انګور
لکه څنګه چې ادا کیږي زکات د قجرو تمرن په چوارو په شکل کې موږ به اندازه لګو موږ له دغه راکې به خپل کار دی کبي پټي او کو صحیح بندوبست کوي او کوي کی وان سهل ابن ابي حثمه حدث رضي الله تعالى عنه حديث بياني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا خرجتم فخذوا کله چې تاسو اندازه لګوي به د زکات دغه موافق اخلي خدا ودو ثلثا درې مېسه وته پرې دی لږ بر وګورئ لکه توجه تاسو ټول باغ د انګورو یا د قجرو اندازه لګوي چې دې کې به دومره زکات وي مثلا نه منه زکات بینه منه نو تاسو یې تخلی خو یو ثلث ته پرې دی منه شپږ ته لې دغه درې منه وته پرې دی درې منه ولې پرې دی څه معنا دې کې امام شافعي رحمه الله وایي دا ثلث ورته پرې دی په نهو منو کې من لنډ وایي په درې منو کې یو من ورته پرې دی دې مطلب دا دی د یو من زکات دی خپل ادا کوي فقراو لري ورکوي دا مطلب پوه شولې که نه زمونږ حنافو مسلک دا دی او د مالکي یو هلکه ځان بیا خبره پوهېږي نبي علیه السلام حدیث کې څه وایي چې کله تاسو د دغه باغ اندازه لګوله چې دې کې څومره میوه ده عشر پکې څومره جوړېږي نو بیا یې داسې کوئ عشر کې 200 رخلی حکومت به په فقراو باندې تقسیموي او یو هغو ته پرېږدئ امام شافعي رحمه الله وایي هغو ته پرېږدئ ولو مطلب دا دی چې هغوی ته د خپلو فقراو له ورکوي مثلا 3 منو کې 1 من ورته پرېږدئ حنابله وایي 1 من ورته پرېښودل واجب دي څه معنی واجب نه د هغو د اعتماد دی موږ حنافو مالکي وایو د دې مطلب دا دی چې تاسو اندازه لګوله چې 3 منه به کې عشر دي 3 منه نو دا خو لکه چې دي دا چې بخیږي کې راشي څه آفت مصیبت پې راغلی خراب شي مرغۍ دې ویسي څوک یې پټ را پټ کړي دي کیسې پکې راتلی شي نو چې اندازه کې 3 منه کېدل 2 تیر اخلي او داسې فرض کوي چې دا فخېدو پورې به صرف 2 منه جوړېږي دا یو من ختمېږي به دا مطلب دی اذا خرجتم فخذوا ودعوا او پرېږدئ ثلثا فإن لم تدعوا ثلثا که ثلث نه پرېږدئ نو فدعوا ربع څلورم حصه خو ته پرېږدئ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحه بلګلو يهودانو ته فيخلص النخله دا ماهرو د اندازه د قجرو لګول حين يطيب کله چې بخیش شولي قبل يؤكل منه یعنی خوان بابا کراغلی خوراک د بنوي برابر شي تاسو پوهیږئ که نه وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل في كل 10 أزق زق هلکه دا مسله ده چې په شهدو کې زکات عشر شته که نشته دی موږ د حنافو رایې دا ده چې په شهدو کې عشر شته که چا کې شهدو کې نو عشري ځمکه باندې عشري ځمکه ده په هغې کې مچو ګبین واچولو د شاتو مچو او شات یې وکړو په دې کې به عشر وي او نور ائمو په نسبت باندې په دې کې عشر نشته دی من سره حنابله ملګري دي موږ حنافو حنابله او دا رایې ده او شوافي او مالکي وایي پکې نشته دی او د هغو سره څه دلیل نشته دی صرف د معاذ رضی الله عنه یو قول دی چې دا غنه تبص شو انه سئل عن العصر في اليمن فقال هغه ته جواب کیوي دې په باره کې موږ ته څه حکم نه دی شوی موږ ته جواب کوو کوم مودري شوی دې مطلب خدا نه دی چې زکات پکې نه دی واجب او موږ د حنابو سره صفات دلایل دی او د حدیث کوم چې او ویلو کا تاسو ګورئ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل شاد مبارکی وی فی کل 10 ازق پار لس منگو کی ویوزق یو منگی وی در امام یوسف رحمه الله رحم دا امام سے وی کہ یو منگی وشو کہ بنزو شي بہرحال لسم ایسا یا شلما او شرس و شرب لازم یگی امام ترمذی بدیرت کی وقال فی اسنادی مقال ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثير شيء ونبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدی باب کی زید احادیث صحیح نہیں دی ثابت مونږ زید دی نه کنا بعض خو صحیح ثابت دي کافی دي کنا وعن عمرو بن شعيب وعن زينب امرأة عبد الله قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن دا سره برو ګورې دا یو مسله ده
د زنانو سره کومه چاندي سونی د هغې کالي ورسره زیورات وي استعمالي زکات پکې واجب دی که نه موږ احناف وایي په دې کې هم دا دی چې دې کې زکات واجب دی سونا او چاندي کې دي په بکس کې ساتلي او که زیورات دې دي جوړ کړي استعمالي او که تجارت دپاره یې بهر حال پکې زکات واجب دی ائمه ثلاثه وایي چې په دې کې زکات نشته دی کوم چې د زنانو د استعمال وایي زکات پکې نشته په دې مسله کې د هغو سره هېڅ حدیث دلیل نشته دی بس صرف کوشش دا کوي زموږ د حنفو دلایل کمزوري ثابت کړي نور دلایل ورسره نشته او زموږ دا 3 حدیث سره روان دي تاسو ته وګورئ دا زموږ د حنفو دلیل دی چې د زنانو د استعمال څونه چاندي چې د باغې کوم زکات دی وعن زینب امرأة عبد الله قالت خطبنا رسول الله نبی علیہ السلام خطبه فرمایله فقال وی فرمایلی یا معاشر النساء اے د ښځو ډلې تصدقنا صدا زکات ادا کوي ولو من حلیکن اگر که ستاسو د کالیو نه وي زیوراتو نه وي فإنکن اکثر اهل جهنم ځکه په تاسو کې ډېر اهل جهنم دي یوم القیامة جهنم به وي د قیامت په ورځ باندې وعن عمرو بن شعيب بن النبي عن جده ان امرأتين اتتا رسول الله تعالى غوړو ورو بشي کنه بشي ان امرأتين دو خزوی نبی علیہ السلام تراری وفی ایدیهما او داغی بلاسولو کی سوارانی بنگلیو د سونی نبی علیہ السلام ورته ګوره د استعمال سونه د څو ته وي تؤدیانی زکات او تاسو د زکات ادا کړی دی قال دا ورته جواب کې ویلا نم دی ادا کړی نبی علیہ السلام ته فرمایي زکات ته هو کې هو ضمیر تطویل مال سره دی فقال لهما رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي اتحبان ایتاسو غوي ای یصورکم الله چې الله پاک تاسو ته دروا چي بسوارین دو بندي من نار د جهنم دور ورته وایي دا په زکات کې راځي کې بغیر زکات زکات دی چې زکات نه ادا کړي قال تعالی ولذي ورخه نبی له سلام ورته فرمایي فادیا زکاته بس بیره د غزه زکات ادا کړي د غمال زکات ادا کړي امام ترمذی دی بارے کې به څه وایي رواه الترمذي وقال هذا حديث قد رواه المصنف بن صباح روایت کړی دی د عمرو بن شعيب نه ومثل الذي حديث او مصنف ابن صباح چې او د غشن ابن لهيعه دا ډول یضعفان بالحديث په حدیث کې د ذوب نسبت شوی دی او به ورپسې فرمایي ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء په دې باب کې نبی عليه السلام صحیح حدیث نه دی ثابت ما تاسو ته امام ترمذی شافعی مسله کې دی دا کوشش دا چې د حنف په دلیل کې ذوب پیدا کړي نو دلیل ورسره نشته ام سلمہ قالت رضی الله تعالی عنها فرمایي كنت البس من باچول ګوردم د حنف په دلیل درې وړ مسلسل اوزاحا ما كنت مز البس ما باچول اوزاحا کالی د سونی فقلت يا رسول الله اكنز هو دا الله رسول دا خزانه ده کنز نه حدیث کې من راغلی کنه قرآن کې الله تعالی فرمایي والذین يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وبشرهم بعذاب أليم نو دا وعید به دې ته شاملي نبی رسول الله ته جواب کې وایي ما بلغ ان تؤدى زکاته فزکیا هغه چې ورسیږي دې ته چې زکات دې ادا کړی شي یعنی نصاب ته ورسیږي او ته به زکات ادا کی فزکیا به دې زکات ادا کړی شي فليس بكنز بكنز نه دی به کې وعید نشته وان سمره بن جندب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم چوکانه امرنا من ته امر کولو ان نخرج الصدقه من الذين يعد للبيع چې موږ زکات ادا کو دا غبان چې ما غمال چې موږ تیر کړی دی د تجارت لپاره مالي تجارت کې زکاتی کنه دغه چا اختلاف نشته کا وان ربيعه بن ابي عبد الرحمن ان غير واحد دليل خلق روایت کړي صحابهونه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطع جاگیری ورکړلو بلال ابن حارث مزنی ته جاگیری ورکړلو معادنا قانون یو ته جاگیر کې وکړل کم قانون القبليه دا یو لغه وهي من ناحيه الفرع د فرع په اطرافو کې د فرع د یو قانون دی هغه په اطرافو کې قبليه ده نبی له سلام ته دغه جاگیر ورکړلو البته مسله دا ده چې جاگیر د قانون هونه دی جایز چې یو به چاته ورکړي نه دی جایز علماء جوابونه کوي یو بګی دا د اصل کې زمکه ورکړي و زمکه کې کان راوته و زمکه ورته ارض المواد او جاگیر کې ورکړي و
فتلك المعادن دغه معادن چې لا تؤخذ منها الا الزکات الى اليوم دینه بنور څنګه خسل کیږي مگر زکات به د خسل کی تر نن ورځې پورې یعنی زموږ د حنا په نسبت کې خمس نور ائمه هم مطلقاً خمس نه لري موږ وایو خمس په دریو صورتونو کې بدو کې نشته یو کې شته لري چې جامد وي شی جامد وي لکه سونا او چاندي او وسپنه او بوري لیکيږي او کوم که جامد وي کاڼي او یا مایع وي لکه ګیس او تیل وغیرہ هغه کې به نشته لري اوله الفصل الثالث عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الغزروات صدقة شنکو کی صدقه نشته سمانه ترګارینو کې کوم چې کاله پوری روغ نه پاتې کیږي دا ویلو پر امام صاحب د بار دلیل هغه اطلاقات د قران دی او د احادیث دي ولا في العرايا صدقه عرايا کې نشته عرايا کې سم مخکې کړي وکړه عرايا ویلو کنه سړی کوم محتاج ته بګي بوټي نه ورکی ولا في اقل من 5 وسق صدقه او حکم چې د 5 وسق لري کې نشته دا ایمه شرعه صاحبینو دلیل دی چې کاله پورې بروغ پاتې کېږي داسې فصل به یې ورسره چې 5 وسقي ولا فی العوامل کوم حیوانات چې د عمل لپاره هغې کوم صدقه نشته ولا فی الجبهة صدقه اسونو کې هم نشته جبهه مخامخ کېدلو ته ویل کېږي اسونو جنګ کې مخامخ کېږي که نه قال الصقر الجبهة قال الصقر صقر راوي وایي جبهه چې الخیل خیل ته ویل کېږي خچر ته بغال ته ولبید وي غلامانو درې وړو ته ویل کېږي وان طاووس ان معاذ بن جبل اوتي بوقص البقره هغه ته د بقره وقص راوستل شو فقال هغه ورته وایي لم يأمرني فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء موږ د نبي علیه السلام په دې کې څه حکم نه دی کړی لکه دا وقص لا څه ته وایي وقص مطلب به وګورئ نصاب نه کم یې واګانې نصاب څومره دی دیرش دیگه دینه کمی یا چی د دیرش و څلوېښت منځو کې کم چی کنه هغه یادي دوړه د وقص وایي قال الوقص ما لم يبلغ الفريضه